زما د دې ویډیو مین مقصد تاسو ته دا و چې زه تاسو ته ووایم په مزدوري وګورئ مزدوري ډېره ګرانه ده مونږ په خپل کورونو کې ناست یو مونږ تیار سامان اخلو نو په خپل هر سامان شکر ادا کول پکار دي الله پاک سره کړ دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کدون کو سلامونه زوان محمد ابوبکر بختیار خان دی نن زه یو ډېر ښکلی ځای ته راغلی یم ښکلی ځای لوکیشن یې ښکلی دی نور تاسو غونډو په کور کې به خښته لګېدلي ستاسو کورونه به د خښتو نه جوړ وي دا خښته به تاسو ته تیاره راشي خو دا خښته چې څنګه جوړېږي د دې غونډ پروسس په نظر تاسو ته ښیم تاسو له دا تیاره خښته څنګه درځي د دې خټې نه هغه خښته څنګه جوړېږي دا غونډه خبرې به مونږ ډسکس کوو دن اوس په ټوله پیل به مونږ د دې ځای منیجر سره خبرې کوو مونږ راشو منیجر صاحب له منیجر صاحب سره مونږ خبرې کوو دا خښته څنګه جوړېږي جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام ابوبکر خان څنګه دي ډېر جی دلته تاسو راغلی ډېره مهرباني زه تاسو جی په دې باندې پهله پوه کړم چې خوره د خښتې دپاره خپله ځان ته خپله خورېږي په هغې کې کوم کې کاڼې نه منېږي ده چې کاڼې به انکلوډ نه وي نو موږ ته پاکه خور وړو د پټونه پاکه صفا خوره مزېداره چې کمېږي که نه نو بیا هغه موږ جوړه کړو په خټه مشین باندې شکر کړو بیا خټه برتي ورته شکر ورته دا خټه ورته مشین جوړه کړي برابره کړي چې دې نه خښتې دپاره هېڅ شي بیا دا مرګي داسې دې جوړېږي تاسو دې کې دا خیمه خښته ډېره مزداره خښته ده ښکلې په سایز باندې برابرې کوم چې سټنډرډ دي د ګورنمنټ اپروډ سټنډرډ چې کوم دی 9 انچ دا سوتر باندې لکه یو سوتر د پاسه 9 انچ دا موږ جوړه کړې دي هغې نه زیاته د سرکار چې کوم ټیکهدار پاس خښته دا چې موږ دې ته برابرو دي کې دا چې تاسو کتئ چې ډېره مزداره ښکلې کړي د سټنډرډ هم برابر دی کوم چې صحیح ده که نه ټیټ دی دا او باقي دې نه جوړ شي مزدور په لاس باندې دا کسې جوړېږي سانچه ده نو سانچې مندا جوړېږي دا چې ډېره پرېشه ده چې سکې دا خښته چې جوړه شي دا په دې اخ کې راشي لکه دا اوس خټه ده که نه نو دا بیا تاسو کلکې خښتې ته څنګه دغه شانتې ده تاسو دغې ته څنګه به اړوئ دا تاسو څنګه دی نه ښه کلکې خښتې ته اخ کوئ کنورټ کوئ لوړ ته پرتې وي او 3-4 دن دا پرته وي دا چې کله ځان ونیسي که نه لاس واخلي چې لاس سره دا کږېږي نه نو هغې نه بس دا مونږ ګاډي کې برابره کړو چې ټرکټر کې دا یې شو ورته ورته یې مخکې کېږي بیا په 3-4 دن پس دې باندې اور راشي دا مې کړي شي کله پاکېږي ګاډي راشي ښه نو دوی وایي چې دا خښته دي کو اواز درې نه راځي زه به تاسو ته لږ بیا ایکسپلین کړم دي دا خښته 3-4 دن داسې پرته وي بیا راشي ټرکټر کې دا یوسي هغه هلته کې تنورونه دي هلته کې هغه د دې خښتو هغه دي کلکولو هغه اور دی په اور باندې دا بیا کلک اوس به مونږ راځو چې دا خښته جوړېږي څنګه دا مشین نه استعمالېږي دی کې فل هینډ میډ ده د اوس به مونږ راځي چې څوک دا خپله جوړول دا هم یو آرټ دی دا چې دا خښته جوړول دا هم یو آرټ دی دا خښته چې اوس مونږ سره هغه کاریګر نه دی موجود چې کوم دا جوړوي نو مونږ تاسو ته نشي ښوولی مونږ به تاسو ته پروسس ښوولی وو چې یو کس د هغې لکه هر شی زده کړی دی خو هغې لیول باندې نه دي وایي نه خښته لږ خرابه جوړه شوه خو دا تاسو کتئ چې پرفیکټلي جوړې دي ډېر ښکلې خښتې جوړوي بلکې تاسو کتئ چې دلته کې لوکیشن هم ډېر زیات ښکلی دی مخکې به مونږ ځو تاسو ته به مونږ هغه ځای ښوو چې کوم ځای کې دا جوړېږي تاسو کتئ شئ دا یو خښته چې کومه ده چې ما هلته کې څنګه وویې خښته چې نوې نوې د خټې نه جوړه شي نو هغه بیا 3-4 دن ایساره شي دا هغه سمی بیک ده دا 3-4 دن ایساره شوې ده خو دا به ځي بیا هلته کې ځي هغه نیولي فرش وه فرش خښته جوړه شوې وه خو دا چې اوس کومه ده نو دا اوس هغه شوې ده لږه کلکه شوې ده دا به بیا ځي او دا به پوره د دې رنګ به هم بدل شي دا به کلر جوړ شي مونږ رالو اوس د ځای چې کوم ځای کې دا بیک کېږي ډېر زیات ګرم ځای دی خیر مونږ سره زموږ جوړنی ویډیو نه شاه حسین کاکا هم دی شاه حسین کاکا نه به مونږ لږ تپوسونه کوو چونکې دوی په هر چیز کې ماهر دي شاه حسین کاکا ته به راشو دوی نه به لږ تپوس کوو څنګه یې شاه حسین کاکا بالکل خان ټیک هغه یو کیسه خو راته وکړئ نو کیسه خان دا کیسه ده چې تاسو انشاءالله په ښځه کې ولاړ یې او دا ډېره ښکلې خوره ده دا خښته جوړېږي دا خوره چې دا مشهوره ده د دې خښته مخکې ډېره کامیابه وه او ډېره علاقه کې یو ځای بل ځای خپره شوې وه نو په دې خو موږ کیسه ځکه نشو کولی چې دا خو یو مشهوره بټۍ ده ډېره پخوانی بټۍ ده اوسنی دم ده او دا په تاریخ کې داسې وه چې دا کتئ شئ کتونکو دا تاسو ویله ده دې سره دا اور هم لګي دې سره دا اور لګي دا ډېر زیات تعداد کې راغلي ده هغلته کې هم ځایونه دي او دا ډېر زیات ګرم دی عام کس دلته کې راتلی نه شي دا خښتې جوړول هم ځان له کې یو آرټ دی
خو د دې چې دا ماحول هم ډېر زیات ښکلی دی د دې ځای دا دومره ګرم ځای دی دا چې ته یو بلې بټۍ ته لاړ شي ستا به سمه ګرمي وشي ماشاءالله د دې ماحول د لاسه دا ځای مونږ ته ډېر زیات یخ فیل کېږي نو کتونکو زه به تاسو ویل ته غواړم چې راشئ کو نه راځئ مه راځئ ستاسو خښتې ضرورت بل ځای نه کوئ خو خښته ښه ده زما دله کې ښه خښته ده او ډېر زیات ګارنټي او ښه خښته ملاویدی شي نو راشئ اگر زما د دې ویډیو مین مقصد تاسو ته دا و چې زه تاسو ته ووایم په مزدوري وګورئ مزدوري ډېره ګرانه ده مونږ په خپل کورونو کې ناست یو مونږ تیار سامان اخلو نو په خپل هر سامان شکر ادا کول پکار دي الله پاک سره کړ دي دا خو یخني د لږ گزاره کوي زه لږ هلته کې وختم زما ډېره ګرمي وشوه خو په دې دا په ګرمۍ کې نو د دې به څه حال وي ګرمۍ کې تاسو چېرته راشئ ګرمۍ کې تاسو چېرته وګورئ زه هم راغلی دا ډېر زیات ګرمي ډېر زیات انسان باندې مشکل وي نو شکر ادا کوئ تاسو څه کار هم دی ګینې داسې مزدوري ډېره ګران ده انشاءالله په بل انټرویو ملاویږم